یو واقع لیکلی دا خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه یو ډیر لوی بزرګ تیر شوی دی خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه مور او پلار کله چې دا ماشوم پیدا شو نو دوی د الله نه سوال کو د مور او پلار چې اے الله مونږ اولاد راکې کچری تام له اولاد راکو نو موږ به هغه داسې تربیت وکړو څنګه چې تربیت حق دی الله رب العزت ولا اولاد ورکو د خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه په شکل کې دا ماشوم چې کله پیدا شو دا پلارې د مور ته وای د بختیار کاکی د مور ته وای خزه او خاون واپس کې لګیا دي وای ګور الله رب العزت په موږ باندې رحم وکړو موږ له اولاد راکو راځه چې موږ هم یو خبر وکړو وای څنګه وای موږ به چرته دا پلارې وای چرته بزا حرام نه راوړم د خپل بچی لا چې زما بچي په حرام باندې لوی نشي ځکه چې د حرام اولاد د چا په کار باندې ناراضي ستاو پلاس نه توريږي تا ته سکون او راحت نه ملاويږي ځکه چې تا په حرام باندې خپل بچي لوی کړي نو زه دانیت کوم چې زه خپل بچی له حرام نه راوړم دا مور یو ته وای زما هم دانیت دی چې زه به خپل بچی داسې تربیت کوم چې دته به زه د الله تعارف کوم د الله د نبی تعارف وته کوم دوانو نیت وکړو او دا مور وای زه به چرته بے اودسه د خپل بچی د پای نه ورکوم دا زده کو زه به چرته بے اودسه خپل بچی له پای نه ورکوم دا مونږ نیت وکړو دا نیت وکړو د مور د تربیت مراحلونه د خپل بچی تیرې بچی خبرې شروع کړې د تک راتک شو لوی شو دونه شو چې مدرسې ته تللی شو مدرسې ته ځي د مور نیت کړی دی چې زه به د خپل بچی ته د الله تعارف ښیم الله سره به آشنا کوم مونږ وایو که نه هلکه ته راځه چې د خپل دوست سره دې میلاو کړم راځه چې د افسر سره دې میلاو کړم د پلانکي عهدې والا سره دې میلاو کړم نه 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 داسې عهدې والا ورته وښیه چې د هغه عهده همیشه دپاره ده د هغه طاقت د همیشه دپاره دی د څه وخته پورې نه دی څوک دې هیر کېږي نه زمونږ خو نن دلته دنیا تعارف وشي د دنیا چغې چغې د خلکو دپاره وو او چې بیا کله هغه موقع او وخت ختم شي جو بیا سره دوباره تعارف کوو چې زه پلان کې یم ما غدونه منډه ترله والی وه دا مې کړو یاره به ذهن کې مې نه راځي خو بهرحال د دنیا خلک الله رب العزت داسې ذات دی چې یو ځل دې چغه وواله الله رب العزت فرمایي لبیک یا عبدي ای زما بنده حاضر یم وایه څه وی بیا دې غواړه تعلق ورسره جوړ کا د مور دا نیت کړی چې زه به د خپل بچي د بختیار د الله سره یو تعلق جوړوم دته به زه ښیم چې د الله سره تعلق څنګه جوړیږي ماشوم تللی دی مدرسې ته چې کله د مدرسې نه راځي نو د مور یې پخلی وکړي روټۍ ولا تیاره کړي سالن تیار کړي او دا داسې په مختلف ځګونو کې داسې په نږدې سطح باندې پټ کړي ځکه چې ماشوم خو دغه سوچي په نږدې حصه باندې پټ کړي په تخچه کې چېرته پټ ایښودی چېرته صندوق نه شاته ایښودی چېرته دیوال نه شاته ایښودی داسې ورته بځې باندې پټی ماشوم چې کله کور ته راشي ماشوم وږی مور ډوډۍ نه بچې مور نه مه غواړه مونږ خو د الله د در فقیران یو مونږ څوک یو مونږ د الله د در فقیران یو خپل بچي ته تکبر او لویي مه ښیه نو زه خو ډېر لوی سړی یم زه داسې یم څوک د بهر څه ووایي که نه ما ته یې ښیه زه خو زما خو سترګې سري زه خو زمری یم کښېنه مړه بچي ته اخلاق وښیه بچي ته دا وښیه بچې خیر دی ګزاره کوه بار جګړې مه کوه بچې څوک د سره شر هم وکړي که نه خیر دی ګزاره کوه بچې شرونه مه کوه شر شدت مه کوه زموږ ته نه چار د اوچت هم وکړه که نه ما ته یې وښیه نو څه به وکړي شر به وکړي بیا بل ورځي بیا ول په خپو پرېوځي شر مه کوه مونږ خو د الله د در فقیران یو مونږ خو د الله د در ملنګان یو بچې ما ته چې هم ضرورت شي که نه نو زه د خپل رب نه غواړم هغه ورته یې مورې رب څوک دی رب زمونږ الله دی لا اله الا الله معبود برحق صرف یو الله دی مونږ هغه الله ته ودرېږو امي څنګه دی غواړو مور څنګه دی غواړو طریقه دا ده تاول اودس وکړه چې اودس وکړې چارندام وکړې بیا راشه په مصله به وغواړې په دې مصله باندې به ودرېږې او نفل به وکړې چې کله دې نفل وکړه د نفلو نه بعد به بیا ته د خپلې چاچۍ د خپل لاسونه اوچت کړې او بیا به ته خپل رب ته ووایې چې ای زما ربه ما له رزق راکړې
دا الله یو نوم څه دی؟ رزاق. الله تعالی رزق ورکوونکی ذات دی. وایي دا ماشوم اودس به یې وکړو، ابو موسی باندې به ودرېد، نفل به یې وکړه. اوس د مدرسې نه راغلی ماشوم څونه وږي او بیا به د نفلو نه بعد به دا واړه واړه لاسونه اوچت کړه، ای زما ربه، ای الله، ای زما خوږه الله، ای زما ښایسته الله. الله سره خبرې وکړو. موږ د دنیا خلکو ته چمچې نه هلو پالش ورته لګو، لیکن چېرته موږ الله ته داسې وکړو که نه؟ ته راشه چېرته الله سره خبرې وکړه، تاله څونه خوند راځي، څونه مزه بدل درځي. ته چېرته کښېنه که نه الله رب العزت ته ووایه ای الله زما دا مسله ده چې الله یې دله حل کوي که نه حل کوي. موږ د الله سره داسې معامله کوو چې لکه بلکل د اجنبي او د ناشنا. نه نه نه، دا یو رب دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته ډېر زیات نږدې دی. ده به دا لاسونه اوچت کړه، د الله نه غواړي ای الله ماله ډوډۍ راکړې، ماله رزق راکړې. مور به ورته شاباس بچې، اوس د خپلې چاچۍ دا لاس په دې مخ راکاږه، هغه به په مخ باندې راح کوله. مور به نیمه نیمه غټېده، خوشحالېده به زما د بچي تربیت کېږي. چې ماشوم به منډه کړه یو ځای ته به ورغې، بل مور به ورته ایښودي، یو رزق به یې راواخېستو، وله حمیده دی الله ماله رزق راکړه. د بچي داسې تربیت پکار. داسې ورځې تېرېدې، هر روزانه به ورسره مور دا چل کو. یو ځل چېرته مور تللې ده، چا پوښتنې تپوس له چې کله د روټۍ ټایم شوي د زنانه خو چې په خبرو ورشي چې ماشاءالله بیا ورغلي، एकदम یې سوچ راغلی، قدې زه هغه بچي وم د مدرسې نه راغلي او ما خو ولا څه یې ښودې نه دي، د هغه ماشوم به څه کېږي؟ یو د هغه ځګي نه زر تر زره چې کوم دی خپل صادر یا پړون یا هر څه چې هغه په سر کړی دی او د هغه ځینو په تاده تاده باندې کور ته را رسېدلې ده او په زړه کې دقه یو خدشه ده چې نن به مې نسبي یقین خراب شوي، ځکه چې ما خو څه نه دی ښودي او دا خو ورکوټی دی، دا خو مکلف هم نه دی، ماشوم دی چې ده به څه کېږي. چې کله مور دننه راننوتې ده او ور یې کولاو کړی ده چې ګوري ماشوم په کټ کې پروت دی، اوده دی، جو دې ښه زړه خفه شوی دی چې هلې بچی مې وږی اوده دی او مور چېرته برداشت کولی شي دا خبره؟ که بچي بهر هر څه خوړلي، چرګان یې خوړلي، ګډان یې خوړلي، خو چې کور ته راشي مور ته پوښتنه بچی روټۍ او که داسې اوده شو نو سم خیال دی مور زړه ته قرار راځي؟ نه راځي قرار، مور خفه بچی به لوی زلمی سړی او بهر وتی دی، مور د آرام نه راځي، د خپل ټیم نه یې ناوخته کو، یا مورې په قلاره اوده شه او ګډ سړی دی نه که نه بچی خیر دی، زما زړه بسې ناقرار دی، چېرته به تلي ګرځي؟ په تل نه چا سره وتی، چا به ورسره څه کړی، دنیا خبرې په ذهن کې راځي. او تر څو پورې دا ور بند کړی نه دی د مور، بچی راننوتی نه دی، مور له خوب نه ورځي، مور بې قراره ده. او دغه بچی چې کله ناوخته راشي مور دې تپوس وکړي بچی چېرته دی؟ زه مړ یو خو ته بس لارې خبرې تپوس، لارې خبرې تپوس، را چې بودي زما هغه ملګرو له چاپونه تپوس وکړي، هلکه دومره غلطه خبرې ولیکې، دا خو ستا مور ده او په تا خفه ده او شکر وباسه چې څوک دې تپوس شته، په دې د الله شکر وباسه چې څوک دې د تپوس شته. که نه ډېر داسې خلک دی چې هغو په دې نالو کې مړه شي او ساتې وځي لیکن څوک یې د تپوس نه وي. ته شکر وباسه چې ستا پسې د چا اواز شته او ستا تپوس کوي. زر یې بچې راپاسولې، بچې راپاسه او زر در څه چې و جو هغه یې تیار کړي دي، ماشوم واپس سملي، ماشومانو خوب کوي داسې چې سره سی وله تیار کړي، زر یې وله وړي دي، بچي ته یې راپاسه که نه بچي څه وخوري. هغه ته امید هڅه کوي، وایي ولې؟ وایي تا خو ما ته طریقه ښوولې نه ده. وایي څنګه؟ وایي زه چې کله رالم ته نه وې کور اودس مې وکړو، خپل بچي له تربیت ورکړه، مزې به دي. وایي زه چې کله کور ته رالم ته نه وې یو اودس مې وکړو، هغه طریقه وه ما ته خو ما ته ښوولې وه او بیا مې 2 رکعاته نفل وکړه. الله ته به د دې ماشوم د لاسونو اوچتول څونه ګراني، ورکوټی ماشوم دی، د پلار نه نه غواړي، د مور نه نه غواړي او خپل رب ته وایي وایي لاسونه مې اوچت کړه وایي چې ای الله زما مور نن نشته، ای الله ته خو زما رب یې، زما د مور نه به هېر شوي لیکن ستا نه خو نه هېرکېږم، ای الله ما له رزق راکړې. وایي مورو وایي نور کله چې به ته وې تا به لږ کړولم، دې ته رب وایي ښه دې ته الله وایي. وایي مورې نور کله به تا کړولم، کله یو ځای ته کله بل ځای ته تلم، قسم په الله نن چې ما څنګه دعا وکړه زما مخې ته دسترخوان راغی او د دسترخوان د مصلې مخې ته مې روټۍ خوړلې ده، مور یې داسې ښایسته وه
ما ته لږه ډوډۍ تالم برېښي ده مور خوري مور ورته وویل شابه بچې خیر راته روټۍ کم ځای ده او روټۍ راواخېسته دا مور یې وایي قسم په الله چې کوم رزق و وایي داسې رزق ما چېرته په زندګۍ کې نه و خوړلی دا جنتي روټۍ وه خپل بچي له تربیت ورکړه